يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا المحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. در الشريف ويسأل الله وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن الله جل جلاله په خپل قرآن پاک په قرآن عظیم پاک کې یو سورت دی چې نوم یې تکویر دی په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 19 آیات او یو رکوع ده. دغه 19 آیاتونه الله جل جلاله په دې کې د خپل هغه کارونه بیانې هغه ژوند زندگی بیانې چې هغه ټول تړاو الله جل جلاله وايي هغه لما صرفنا پر ذات پر تړل. انسانان نه دا سوچ کولای شي نه دا کار کولای شي نه په دې کمې وکړي و انسانانو ته صرف په دې کې غور دی فکر دی چې فکر وکړي انسان سوچ وکړي انسان تصور وکړي انسان رب جل جلاله یا رب کائنات یا رب العالمین څنګه ذات وس الله وایي چې ستم اول شپېلې وویل کېږي اسرافیل علیه السلام چې ستم اول ار په شپېلې کې پوکي وس الله جل جلاله وایي زه چې په غضب سم زه څه چمونه کوم اولا زه چې په جوش په قهر کې راسم کم کارونه کوم. الله وایي زه په قرآن پاک کې دی وایي زه اولا دا کار کوم اذا الشمس كورت زه لنمر زه خرونا واخم لنمر زه ښایست واخم لنمر زه د ښایسته رڼا د خوند د ګرمایش واخم واذا النجوم انکدرت زه له ستوري راوغورځوم له ستورو زه هم ښایست واخم واذا الجبال سیرت او غرونه زه هم رڼا واخم غرونه زه هم روان کم ختم کم واذا العشار عطلت واذا العشار عطلت او څټم چې او بلس د لاس میاستو برال به اوش زخم داغه هم بیا وخت زکشنه پیدا کوم اوش بچي جونګي پیدا کوم واذا الوحوش حشرت او زه بیا څټم ډېر سخت په قهر کې راسم بیا را ټول کوم د ټول دنیا هغه سخت وحشي جانوران پر وځي سره ټول کوم واذا البحار سجرت او ټول سمندرونه ټول وبچ دي دا اور کوم امر ته کوم دي اور واخي واذا النفوس زوجت او تاسو بیا ټول روانه دا دوه مشپلې شروع دا پنځه ځای الله جل جلاله فرمای
دغه اول د الله قهر دی چې الله یې بیانوي. اذا الشمس كورت الله وایي زه له لمر څخه ښایست واخلم. علماء کرام فرمایي وایي له لمر څخه دغه رڼا واخلي، لمر د غۍ علاج لمر د غۍ یو ډانچه پاتې سي لکه ما او تاسې روح راځه وخېږي بیا ما او تا مړه سو یو غۍ ډانچه پاتې لمر ته هم الله جل جلاله مرګ راولي. دا یو خبره صادقه سو رښتیا سو. لمر به هم یو ورځ مړه کېږي. الله وایي زه له لمره ښایست اخلم، دا طاقت دا نور دا ګرمایش دا ترتیب ټوټل ځینې اخلم. بیا وایي واذا النجوم انکدرت دا ستوري او دا ګرمایش د لمر دا راوغورځوم په اوبو کې راوغورځوم. دنیا الله څلور حصې پیدا کړې ده، په څلور حصو کې درې حصې اوبه دي، یوه حصه دغه لمر د دنیا د ما ته چې ژوند پر کوو دا درې حصې الله اوبه پیدا کړې دي. الله وایي چې زه څه ټیم په قهر په غضب کې اوله راسم تر ټولو مخه د انسانانو د غر کېدلو څخه مخته زه اوله دا کار کوم چې له لمره څخه ښایست والی واخلم، دا ګرمایش واخلم، دا طاقت ځینې واخلمه، لمر بې جانه کړم، بې طاقته کړم، مړې کړمه. بیا له هغه بعده څخه د سپوږمۍ زه طاقت واخلمه، سپوږمۍ او دا لمر ټوله راوغورځوم راولم اوبو ته راوغورځومه. کوم اوبو ته؟ هغه شاوخوا چې د مځکې پر سطح کې درې حصې اوبه دي. دنیا څلور حصې ده. الله جل جلاله کائنات څلور حصې پیدا کړی دی، درې حصې اوبه دي، یوه حصه دنیا چې د هغه مځکه ده. په دا یوه حصه مځکه کې ما او تا ژوند و زندګي کو، دا ملکونه ابادیانې جوړې دي. بیا الله وایي چې څه ټیم زه ستوري راوغورځم ما دا ټوله سمندرونه اوبه ورکړمه. علما کرام فرمایي واذا البحار فجرت واذا البحار فجرت واذا الجبال سيرت، او غرونه روان کړمه، غرونه چې روان کړم له دې څخه دا مراده سوله چې مځکه مړه کړم، له مځکې طاقت واخلم. مځکه په مخو باندې ولاړه ده لکه انسان چې په هډو باندې ولاړ دی. د انسان بدن کې هډو نه دي، انسان په هډو باندې طاقت کې، زندګي کې، قوت کې، تک کې، ناسه کې، ولاړه کې. هم دغه رقم ځکه هم د غرو په ذریعه باندې د غرو په طاقت باندې الله درولې ده. الله وایي زه له مځکې څخه دا غرونه واخلمه، ځکه د غۍ بېځانه کړم، بې طاقت یې کړم، د غله طاقت ځین ختم کړم. بیا له هغه بعده بیا چې څه کړم؟ الله وایي واذا العشار عطلت، هغه ټیم چې هغه د لسو میاشتو اوج څخه برال به اوج څخه زه هغه کوچنی بچی بې وخته وغورځومه. لس میاشتو اوج ولې الله ذکر کړه په قرآن مجید کې؟ اوج څخه څه مراد؟ عرب پخوا په ما او تا کې اسلام نه وي، په عجمو کې اسلام نه وي، ما او تا ته عجمیان دین الله په مکه مکرمه کې اول په عربو کې نازل کړي. عربیان لکه زموږ خلک چې له میږي له اوزو له غواو سره ډېر تعلق ساتي، ډېر رمې د اوزو د میږو لوی لوی غواوې غټ غټې ګلې ګورم ورته وایي پښتو کې. دا زموږ خلک له دغو حیوانانو سره ډېر تعلق ساتي. عرب ټوټل عرب سل کې 80% مینه محبت د اوښانو سره ساتي. بیا په عربیانو باندې کم اوښ ډېر ګران، هغه اوښ ورباندې ګرانه ده چې د 10 میاشتو برال بسي، چې برال به یې ځوان یې د 10 میاشتو څخه لوړ برال بسي. بیا عربیان به راپورته سول، د دوی د کوم د اوښانو مالکان ول، بیا به یې شپانه و د نورو اوښپه به را د نورو اوښانو ته کلی چې ته به دا نور اوښان پیایې، خصوصا به جلا بل اوښپه ونیولی، د 10 میاشتو اوښې ته به جلا سپیشل اوښپه ونیولی، بیا به دا برال به اوښان ګرځولې. نو عربیان بیا په دغو باندې د دنیا هر طاقت خوراک په دغه اوښ باندې کول د ډېرې ګرانوالي له وجې. مسته داسې انسانان سته یو حیوان وکړي ډېر ورباندې ګران، یو قیمتي حیوان وکړي ډېر ورباندې ګران، شوق بیا هر خوراک ورباندې کوي، په
اولاد نه خوري په کور ودان په مور پلان نه خوري په ځان نه خوري په حیوان خوري عرب دغه رقم عرب الله جل جلاله عرب علماء کرام فرمای و یا عرب تب خپل دغه او ش بډیر ګرانی ولې چې سټم بدل سمیاسو زه خبر زیات یا کم برال به ولې دغه برال او ش د بده ډیر قدر کولې ډیر به خیال ساتل هر قسم خوراکونه به کول الله وای چې سټم ز په قهر په غضب راسم اولا لن مرز خرونا واخما مر به نور به طاقت کنن مرز ګرمایش واخما بیا دا ګرمایش سپو کما بیا الله وای د ستور زخم بیا طاقت واخما د ستور طاقت د ستور نور او د ستور شایست او د مر شایست دار واخما لار سم وبوت وغرزما ټول سمندرونو درې سی وبوت وغرزم د درې سره او درې سره سی وب دا اور بلکم جهنم زنجور کما بیا الله پاک فرمایي وای چې لاغه بعد بیا سکوما لاغه بعد بیا راپورته سما و اذا الجبال سيرت بیا لغرون لمزک ز طاقت واخما غرون زم لري کما و اذا العشار عطلت بیا عرب توای ای عربو کچیر په هغه ټینګ زما د قیامت دراتک په ورځ باندې کچیر استاسو اوش په لس میاست برال به ولې زبه هغه اوش دې په نس کې بچی نو مړ کوم هغه اوش به وخت ته د بچانو غورځي بیا و اذا الوحوش حشرت ټول د جهان حیوانات دا کم وحشي حیوانات دي په زنګولو کې دي سګرځي دا ټول لا ټول په وځي الله زرا ټول کما و اذا البحار فسجرت بیا دا ټول سمندر او بچی دي دا ټول الله وای زغ زب پکې پیدا اور پکې پیدا کما وس علماء کرام فرمای چې ستیم د نور انمر ول د اسپوزمې ول دغه شان زخه واخ بیا لغباد الله جل جلاله پر سمندر باندې او اوار اول په دادرې سر درې سی او بچ ما او تاګر سره دلانی انسانان تر اوسه پورې تر د اوبو بل ست غس په و ټکنالوژي نه د معلومه کړي دا درې سی کې الله جل جلاله طوفان او هوا راوړي دا هوا دون تیز هوا یې کوي کله دی هوا سره کوي شي ټچ دا هوا شي اور بیا دا مر او د سپوږمۍ دا ګرمایش او دا رڼا او دا ترتیب دا ټول الله راواخي دغه اواتې روغورځي دغه اوا بیا په اوبو کې ولګېږي او بیا دونه غټ دماکه او دا رقم غټ لمبه پورته کې لکه ډېر پټرول ته چلی تیاری روغورځي داسې غټ دماکه وکړي بیا دغه دماکه چې وکړي بیا علماء کرام فرمایي وایي دا درې سی اوبه بیا رخ وکړي مخه به وکړي روانې بس دا به لاړ شي په جهنم به ځان ګټ الله به ودې ته لاره ورکړي دی په جهنم باندې ځان ګټ د جهنم اور به تازه سي پورته به سي نور به زیات سي دا الله د قهر پنځه علامې اول بیا الله په قرآن پاک فرمایي واذا النفوس زوجت په دوه شپېلې بعد باندې تیر چیز کواس واذا النفوس زوجت تاسو به راځه ټولې ټولې تاسو به جوړې جوړې روان یاست واذا الموءودة سئلت پښتنه به وکړ چې هغه مړه انجلۍ چې زه په چش باندې پښتنه به وکړي بیا اي ذم قدرت زه په چش باندې مړه کړګي ولما واذا النفوس زوجت الله وايي تاسو بیا له دوه شپېلې بعد بیا تاسو راپورت سره روان بس په اول صورت کې مو ویلې واذا النفوس زوجت تاسو په ټوله جوړې روان یاست کافر بل کافر سره روان غل بل غل سره روان ډاکو بل ډاکو زانی بل زانی سره زنا سودګر سودخور بل سودخور سره درواغزن او غیبت واره بل خپل ټولې معلومي علما بل علما سره طلبه بل طلبه سره هغه دیندار خلک خدما خلک چې هغه د مسجد د مدارس د خدای د رسول د خدمت په دین کې لګیای د دیندار خلکو جلاب ټولې روانه هر ټولې هر جوړې به جوړې جلا روانه فتاتون واذا الصحف نشرت بیا بدلکم جلا جلا باي ذم قتلت واذا الصحف نشرت بیا وسوای و چې سټیم تاسو را روان ساس دریو ماته را ورسیږي ته به ټولې ټولې جوړیاس و اذا الموءودة سئلت الله وای اول ور ما لا مازه پښتنه وسی اول ور به الله وای دا ما پښتنه وکي څوک پښتنه بأي ذنب قتلت اکشنین جلی ورته وای چې اے الله زه دغه انسانانو په چشم مړ کړی ولما کوم انسانان عرب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین او د اسلام د راتلو ځخه مخته په عربو کې ډېر غټ جاهلیت پروت جاهلیت دا و دوی په لوڼو شرمېدل
او دا خوی په مش کې هم ستا دا خوی په مش کې هم ستا ما لیدلی چې لوری پیدا سي دا رقم روان وي ګرڅه دا وایله نه چې ما ته خدای یو رحمت راکړه مې نه کوي بعضې داسې انسانان هغه وایي بس ما څه ولور مې پیدا کړي بې بخته زه به استعمال څه روپۍ مې پیدا کړي بعضې بې بخته بیا ګرڅه دا وایي د بل د کور شی مې پیدا کړي دونه شی نه دی بس لکه وایه دا هغه خلکو سره بس مال دغه خلکو په ټولو کې به راپورته کېږي سوچ وکړه حدیث کې راځي وایي چې لور دې پیدا سو دو پسونه به راغلی چې زوی پیدا سو یو پسه به راغلی ته په ډبله قرباني کوي په تا د الله رحمت راغلی اوس انسان ناست دی پر ما به د الله رحمت یې که به نه و ما ته به الله په قهر یې که به نه انسان سوچ وکړي لور دې پیدا سو دا یقینا د الله رضا ده پر تا باندې په تا د الله رحمت راځي راغلی دا علامه یې دا ده لور رحمت تعالی اچھا بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسې به دوی قربانیانې کوس دوه وارې به شی وینه پر توس یعنې کوم یو زګړی حلالول کوم پسونه حلالول کوم غوایو دوه دانې وپرالول د بله وینه پر توس زوی نعمت لما به الله راضي که بني راضي علنکه مال دونه نعمتونه را کړي سترګې خلو پزه هر څه دنیا روح بچان مینا کور ملمړی شپه او ورځ نماشان خوب هر نعمت جلا جلا ماته الله را کړ اوس زوی پیدا سو دا بل نعمت ته خدای و ما تعالی یعنی و ما الله راضي دی و ما ته بل زوی را کړي اوس علماء پیغمبر اسلام فرمایي تاسو به قرباني وکړه خیرات وکړه وینه به توک دغه اول هر به الله څخه دغه انجلۍ پوښتنه وکړي بأي ذنب قتلت دلته 25 د خلکو 25 مړه کړي وله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اوس به دغه انجلۍ الله وایي اول نهار به له ما څخه دغه کښنۍ انجلۍ پوښتنه وکړي د ټوله دنیا به ولاړې دا به روایتو کې راځي وایي 50 ګزه بعض روایت کې راځي وایي 50,000 ګزه به دا ګناهګار انسان په خپلو خولو کې ډوبي بعض روایت کې راځي وایي د انسان قد و قامت دا و چې ما تا کوم قد لرو دا په محشر کې نه هر انسان به 50 یا 10 ګزه وي بیا به دغونه انسان تر دا خولې او تر سترګو پورې په خولو کې ډوب لکه په تالاب پسې ولاړ دا خولې به ایش له دغه څخه مخته زما او ستا له حساب له کتابه څخه مخته الله وایي له ما به اول دغه نجلۍ پوښتنه وکړي بأي ذنب قتلت زه دغه خلکو په چش باندې مړه کلمه عرب داسې چمونه کول په خپلو لوڼو به شرمېدل بیا به د اکشنۍ نجلۍ پیدا سوله بیا به کلی په ځان نه خبرولې ماله به په ځان نه خبروله په کور کې به ورور همسایه او قریب دوست به په څنګ هغه به نه خبرول ژوندۍ نجلۍ به واخیسته په کپړه کې به وپېچله یو بېړه تلیرې او ریګستان علاقې ته به یې وړه غرو ته د ریتو غرو ته به یې وړه اب ته به کډای وکشي په لاس باندې په کته سه به کبالا به ریت پر واچو صرف په دې خبره باندې وای چې سبا د بل نرز ما په لور بس پریږي نکاح نه وای وای خو جاهلیت دین نو اسلام نو
سبا به د بل لور زما د بل زوی به زما پر لور باندې باچی کې پر ولاړ وي پر سر به ولاړ په دې پیغور باندې دغه یو جاهلیت په منځ کې هم ډېر شته. اول چې د کم انسان واک اختیار په لاس کې سي علما کرام په دې کې خبرې کړي دي. زه هغه ته بیان په دې آیات چې انسان د کور مصر سولې هغه پلان او هغه نیکه او هغه له مخه ووتلې لاړې له دنیا رخصت. دا انسان اول ظلم تر ټولو له مخ ظلم اولار په خپل خوندو باندې یا اول ظلم دا کوي چې خونې په غلط ځای باندې کوي چې هغه ځای د ده خوښ د لورې د خورې خوښ نه وي. دا نسته په اسلام. اسلام دا دی چې ته به اوله دا معلوموې چې دا زما خور په دغه کور کې خوشحاله ده که نه ده خوشحاله. زما د خور چې کم مقام دی یا زما د دغه خلکو دغه مقام دی که نه دی دا کم چالیس کښېنوم. زما خور چې سهار ماښام څنګه مړۍ خوري آیا دا د غره کم مړۍ ورکولی شي که نه شي ورکولی. زما د خور په تن چې کومه جامه ده آیا دا دغه جامه ور اخیستلی شي که نه شي ور اخیستلی. که کم ور اخیستله نه به یې ورکوي، که تر دغه زیات مړوله تر دغه زیات ور اخیستله بلکل یې ورکولی شي. تا له اجازت یې ورکړه. یوه دوم اول سوال به د دې خوند علما کرام فرمایي وله د خپل هغه مصر به کېږي کوم مصر تر پاتې پلار ظلم نه کوي په خپل لوڼو باندې تر ډېره د یو پکې ناشاده دی بې بخته انسان اکثره پلرونه په خپل خوندو باندې ظلم نه کوي. اول والا دا کار کوي غلط ځای ورکوي. دوم کار دا کوي د دغه چې کوم مهر دی ولور دی هغه به ځان ته خوري د ځان حق بولي د ځان استعمال بولي. الانکه علما کرام په دې قرآن مجید کې راځي دا ولور دا د ښځې حق دی د انسان ګر سره انسان دا کار نشي پکې کولی چې په دغه رزنا واخلي له بازاره یو صندوق یو المارۍ ورته راواخلي. ښځه به ورته وایي چې ما له یو صندوق راړی یو المارۍ راړی یو کپړه راړی یو کمیس راړی. یا داسې دا رقم خلک راځي خوندې ولونه راځي وایي پلاره ته شه په چش اخې هغه واخ بس هغه واک دې ورسه وایي که سونه اخلي که صندوق که المارۍ اخلي. اول دوم ظلم دا. دریم ظلم دا کوي د خپل خور په خپل سوچ کې دا رقم کښېږدي لکه دا چې د ګر سره د دغه کور له دغه نسل ګر سره نه ده. خصوصا چاته وراثتنامې ته راسي مونږ ستا وراثتنامه ولیکه ما اوس بنده کړه الحمدلله ما له مرض مفتي صاحب مور مې يمكن سر کې په دغه کې به عدالت راولم ورته څو خوندې ما هغه ډېر موړ مېړی دی هغه ډېر موړ خاندان کې ما ورکړي قرآن خور کړی ده عین خور کړی ده عین نه منې مې منې قرآن خور کړی ده تا خو په دې مذهب ایمان اوړی. وإذا الموءودة سئلت په دغه آیات کې به علما کرام فرمایي وایي دا خور به هم له دغه انسانه پوښتنه کوي. دوم لوڼې لور چې د انسان ته الله جل جلاله لور ورکړي دا انسان اوله ناراضګي په دې خبره باندې کوي وایي دا لور به ما ته ولې خدای راکړي ځان ته پیغور بولي. ګوره دغه خبره خو ملایکو ولیکله که سم د نجلۍ نه ده په خبره دا کښېني د په عمر په غوځي کې ده ورځ به محشر به له تا زخم ته په دغو عربو په هغو ګناهګارو خلکو به راپورته کېږي چې ژوندۍ نجونې پټولې به په مځکې په شرمېدل په لوڼو به شرمېدل ته په هغو خلکو راپورته کېږي الله به له تا حال کوي چې ما په تا رحمت وکړی تا ته ما رحمت درکړي تا ولې رحمت به ځان ته غضب تا ولې ناشکري وکړه ما د رحمت ما خو په تا نور رحمتونه هم ورولي ول خوب مې در کړی خوب رحمت دی نمر در باندې راخېږم نر رحمت شپه در باندې راولم دا رحمت یخ در باندې راولم دوبی در باندې راولم کمره مې در کړې ده ناست ځای در کوم تش یو ځای کښېنې دماغ دې سکون شي د زړه سکون مې در کړی هغه شی د الله تعالی یو رحمت دی تا زما د دې رحمت ولې ناشکري وکړه. علما کرام فرمایي وایي د نن سبا موجوده حالات له دغو انسانانو به هم دغه پوښتنه کېږي تا زما د رحمت ناشکري ولې وکړه. محترمو دوستان حاصل د مقصد دا دی ډېر اوږدې خبرې په دې بټ باسونه لیکل شوي دي په دې آیات. دا یوه خبره په خپل ذهنو کښې لور وه کم لسی وه
تر زوی زیات خوشحالي پر کواس زموږ خلک مبارکین نه پراخي وي لور د مبارکین نست دا د شرم مقام دی بعض انسانان لږ خشه علم کړي لږ خشه تعلیم کړي پوي لور ته خپل مینه محبت تر کوي فورن دا جاهلیان دا وای جاهل انسان او وګوره لور په غیش کې خس وګوره د باندې راستل وګوره د لور سره سات کړي مړ بسې ادب کتابو کې راغلی انسان مړ د زوی هریش د ماینه هریش د مور پلار زوی هریش د لور زوی نه هریش د ورور هریش د خور ورور هریش خپل د مور پلار هم د سنې څه زړه صبرېج د زوی مړ مګر هغه لور د لور هیڅ کله خپل پلار نه هریږي هر کله په دعا کې یاد ساتي هر کله په خیرات کې یاد ساتي د بل پر کور ناس د بل پر مړی ناس د بل پر دسترخوان بیا هم پلار په دعا کې یاد ساتي او پلار او ورونه الټه دغه دشمن د ځان قهر بولي دا د ځان رحمت وبولي الله په قرآن پاک کې وسوي واذا الموءودة سئلت اوله پښتنه به علما سره په محشر کې دا وسی الله وای علما به وسی الله وای دغه خدای په خپل ځغیږي واذا الموءودة سئلت اوله پښتنه به علما وسی الله وای بأي ذنب قتلت دغه انسانانو د 25 مړه کړ پښتنه ځین وکړه راوي غواړه ارزن وکړه زه په کومه خبره مړه کړم زه تا پیدا کړم ستا رحمت ولم بیا الله په قرآن پاک فرمایي واذا الصحف نشرت بیا به عملنامې راسي وبغړل کېږي واذا السماء كشطت چې سټم اسمان سره راولوېږي اسمان سره خلاص سره لاړ شي واذا الجحيم سعرت او جهنم اور به تر تازه سي جهنم اور به بل سي جهنم اور به سټم تیزيږي چې سټم هغه 15 شان چې ما په شروع کې ویل 15 شان هغه بلار ساته باور چې درې سیو بو د انمرس پرمې دا بلار په هغه ځکه بغټ په جهنم بیا به د جهنم په اور کې بلوړنګ ولکې جهنم اور به تیزیږي کمیږي بنه ختميږي بنه د جهنم اور علما کرام فرمایي وای سپ په دغه میاس کې ټنډه کیږي په دغه میاس کې بعد د جهنم اور ورس په ورس ټنډه کیږي ورس په ورس ټنډه کیږي ورس په ورس ټنډه کیږي شکایت نه ورځي د جهنم اور بیا الله په قرآن پاک فرمایي واذا الجنه ازلفت هر کله چې تاسو ما د غدر کړم واذا الجنه ازلفت او باغونه چې دغه به خلاصي علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت هر انسان وو پیژنې چې ما چیش کړی دي هر انسان تبع علامه په لاس کې ورسي درې قسم ټولوي په لاس راسي علما کرام فرمایي وای درې قسم ټولوي پیغمبر اسلام حدیث دګر سره وای درې قسم ټولوي اوله ټولوي هغه انسانان چې هغه انبیاء کرام ول صحابه کرام ول هغه جلا خلق دي چې ما تا کروڑ واري ځان زله یو کو د یو صحابي د نو خیر قدم مبارک ځان ته نشر رسول سر صحابه کرام کروڑ صحابه کرام سره یو کې د یو نبی او مقام د ځان نشر رسول الله تعالی جلا مقام نو د دو خلکو به جلا یو ټولې را روانه بل ټولې به د شلاس د عملنامې والا چې کوم خلکو ته عملنامه په شلاس کې وکړي بل ټولې به هغه خلک چې کوم خلکو ته عملنامې په کین لاس باندې ورکړي یا د شاله خدای رقم ورکړي ځغر باندې وای خپل عملنامه واخذ د لاس روغ زیراک ځه غرق شو تبابر بس یا مخامخ دراسي علماء کرام فرمای په کین لاس باندې درکې سوا خزا او چې مخامخ په شل لاس درکې دا زیره د خوشالۍ د جنت دا الله تعالی د رحم د کرم بیا الله په قران پاک فرمای علمت نفس ما احضرت چې سټه عملنا مې و انسانان ته په لاس کې ورسي انسانان ټول هغه عملنا مې وګوري بیا د ارڅ په ارڅ باندې خبر سي کم د څه کړي چې کم څه د ویلي کم څه کړي کم څه شلي بس الله جل جلاله نور قسم نخري فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم مسلمانان ورونو الله جل جلاله فقرآن عظيم فاك
د هر شي خبرې د هر شي مجلس د هر شي مطلب د هر شي مقصد د الله تعالی واضح کړی دی ښکاره کړی دغه قرآن مجید انسان چې داسې په ظاهر ته وګوري دا خالد دونه دی بس پر دغه باندې مولانا صفدر صاحب سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله درې دیرش جلده صرف د دغه معنا لیکل د دغه اصل معنا راستل درې دیرش جلده یعنی درې دیرش واره دونه نور پن کتابونه دا ډک لیکل صرف د دغه کتاب معنا راستل اوس سروې سیونه 3.5 لک ترجمه د دغه کتاب د قرآن مجید سوي 3.5 لک هر ترجمه له بلې ترجمې څخه جلا معنا بس او په دغه 3.5 لک تفاسیر کې مطلب د خبرې دا دی چې هر شي کله انسان اصول دی که فروع دی که کور دی که بهر دی که ژوند دی که زندگی ده که وچه ده که لنده ده په هر حال کې دغه قرآن مجید د انسان رهنمایي کوي د قرآن مجید یو نوم دی هدایت و دغه شی ته وایي چې انسان رهنمایي کول انسان ته لاره ښول انسان ته تګ کول اوس چې په دغه شروطو کې ما په هغه بعد کې آیاتو کې آخر کې راله دوی علمت نفس ما احضرت په دې کې حقوق د لوڼو او د ښځو انسانانو ته معلومه شو حق صرف خپل لور خور نه لري حق خپل کورودان هم لري ته ظلم نور باندې کوي حق تر ټولو زیات تر کورودانې تر لور تر خور تر هر چا زیات خپل مور لري په قرآن مجید کې راځي وایي تاسو به د مور تر مخ اوف بلا نه کوئ دې زړه ته ودرېږي څه اوس زوی دا بلا نه کوئ اوس هغه بله خبره شته د کورودانې حق ډېر انسانان په روزه کې په روزه ماتې باندې جنجال په پیشنمې کې جنجال خشکه ای ولې تریو دی ای ولې تریخ دی ای ولې بخن دی ای ولې سوړ دی ای ولې ګرم ګوره مسلمانانو په دغه قرآن مجید کې دا ستا په تفاسیرو کې د ښځې کار کول د میړه خدمت کول دا په ښځې نشته ګوره ما چې نن واده وکړي په واده باندې زما نن دونه حق نشته چې دی زما کار به کوي صحیح شو په کتابونو کې راځي په حدیثو کې هم شته وایي د انسان وایي څه ټایم د ښځې یو کوچنی پیدا شي د یو دوه کسانو د دې سړي ته حق ورباندې نشته چې ښځې ته ووایي چې دا ستا د سینې شیدې دا زما وزوی ته ورکړه په زور یې نشي پور کولی که ښځې په خپله رضا شیدې ورکولې که ښځې په خپله رضا خدمت کولی ها د ښځې خپله کامیابي ده ورځ معاشر بیا الله د دغه جزای خیر ورکړي که کوم ښځې دا کار وکړي الله جل جلاله جزای خیر وکړي دا نشته چې هغه بې نه کوي هغه بې کوي په دې خاطر چې دی الله ته نور نږدې شي نه ته بیا خالد دا حکم دی ګوره له ځانه بې عقل مه جوړه وعل مه کوه ټکول مه کوه شکنځا مه کوه چوپ رد مه وایه بدعا مه کوه دا ټوله به ورځ په محشر ستا د غاړې توک په دنیا کې به ستا د غاړې توک محترمو دوستانو خصوصا د خپل کورودانې خیال ساتي خصوصا هغه ما چې په تفسیر کې د لور حق او د خور حق وایي هغه خیال ساتي خصوصا هغه حق خیال ساتي د مور حق خیال ساتي د خپلو سپینږیرو د پلرونو اکاګانو تربونو عزیزانو قریبانو خیالات ساتي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هدایت ته صراط مستقیم نصیب کړي دعا غواړي امین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين برحمتك يا رحمن سپونه سم کې ما بین ساده ځنه ما په دې پیسې د پور د ټلیفون دی موبایلونو شان بند کاس دنه نماز ترځي دنه نماز ور ډاکي